بلډ پریشر څه ته وایي او یو انسان چې د هغه ولې د بلډ پریشر شکار دی. ګوره په دا ویډیو کې موږ صرف دا ډسکس کوو چې بلډ پریشر څه ته وایي. صحیح. انشاءالله په نیکسټ ویډیو کې به د دې یو څه امپورټنټ ګورو، یعنی علامات، بیا به د دې کازز یعنی وجوهات ګورو، ټریټمنټ به انشاءالله ګورو. فی الحال موږ دا ډسکس کوو چې بلډ پریشر وایي څه. اوس ګوره که زه چیرې تا ته په ساده الفاظو کې ووایم د بلډ پریشر نه دی، بلډ پریشر دا په اصل کې یو ټرم دی. صحیح. یو داسې کرونیکل بیماری ده د انسان په جسم کې، لکه شوګر دی، کینسر دی. صحیح. یو دایمي مرض دی. په دې کې ګوره ستا چې کوم څونه هم ارټریز وي. صحیح. ارټریز مطلب څه یعنی ارټریز؟ ارټریز وپېژنې په عام لفظو کې چې موږ رګونه ورته وایو. رګونه خو بیا ډېر قسمونه دي. صحیح دي. د ارټریز چې دی دې کې وینز هم وي، ارټریز هم وي. فی الحال په هغه زه نه ځم، صرف اور صرف تا ته د بلډ پریشر کانسپټ ته سمجھاوم. بلډ پریشر چې دی ستا په رګو کې کوم وي، کوم چې د وینې پریشر، وینه خو د اوبو په شکل کې وي نه، لیکوډ فارم کې وي. نو دا وینه چې وي، وینه د دې پریشر ډېر زیات دی، تر حد زیات دی. صحیح. دې کنډیشن ته موږ وایو بلډ پریشر. صحیح. څه یعنی بلډ پریشر؟ اوس ګوره که چېرې ته د دې کازز باندې خبره وکړې نو کازز ډېر زیات دي په دې کې. صحیح. کازز مطلب وجوهات چې موږ ورته وایو، یعنی ځینې خلک چې داسې وي نمکیات زیات خوري. صحیح. مطلب هغه شیان چې ترول زیات وي، مالګه زیاته خوري، دا هم د دې کاز کولی شي. ډېر وجوهات وي. صحیح دي. او دا ډېر خطرناک هم دی. ستا چې کوم مین ارګنز دي د جسم، یعنی کوم چې څه دی، هرټ دی، دل چې موږ ورته وایو. صحیح دی. پسې راسه برین دی، ستا دماغ، کډنیز دی، لنګز دی، پپړې، نو دا ټولې افیکټ کوي که چېرې بلډ پریشر، یعنی که چېرې تا د وینې چې کوم پریشر و هغه های بلډ پریشر چې موږ ورته وایو، نو دا دومره خطرناکه دی. صحیح دی. پسې راسه که چېرې ته وګورې نو دا کوم چې موږ هارټ اټیک ورته وایو نه، هغه هم د دې په وجه څه کېدلی شي. هارټ اټیک، کډني فیلیر، مطلب هغه خلک چې ګردې فیل شي نه، هغه هم د بلډ پریشر په وجه څه کېدلی شي. صحیح. نو د دې ډېر نقصانات دي په جسم باندې. صحیح دي. اوس د بلډ پریشر چې دی دا تا لیدلی وي پیمایش کېدلی هم شي. صحیح دي. د یو خاص ماشین راځي، په هغه ماشین یې موږ دا پیمایش کوو. په دې کې به ته چېرې وګورې نو بلډ پریشر بیا ډېر اقسام دي. صحیح دي. یو ډایسټالیک پریشر دی. صحیح. ډایسټالیک پریشر، یو صرف سیسټالیک پریشر دی. فی الحال زه په هغه نه ځم، لیکن کوم چې موږ په سمپل ټرم کې موږ ورته وایو نه بلډ پریشر، نو که چېرې دا یو یونټ د ملي میټر هیچ ورته ویل کېږي، یعنی پارا مرکري یو الیمنټ دی په دا مشین کې استعمالیږي. صحیح. د دې په ذریعه سره دا بلډ پریشر چې دی هغه موږ چیک کوو. صحیح دی. که چېرې د بلډ پریشر مشین ته راواخلې نو په دې کې ګوره که چېرې دا بلډ پریشر که 80 سے لے کر بیا تر مطلب 80 سے بیا تر 120 ملي میټر هیچ پورې وو، دې ته موږ نارمل بلډ پریشر وایو. صحیح. څه یعنی نارمل بلډ پریشر. که چېرې تر 120 زیات وو دې ته موږ های بلډ پریشر وایو. یعنی له 80 سے لے کر تر له 80 سے لے کر تر 120 پورې، یعنی 120 پورې چې کوم بلډ پریشر چې کوم ریډینګ وي، ملي میټر هیچ چې وي، دې ته نارمل بلډ پریشر ویل کېږي. یعنی دا د جسم دپاره هارمفل نه وي، نقصان دې نه وي. صحیح. پسې راسه که چېرې ته وګورې که چېرې دا بلډ پریشر تر 120 سپورټ شو، بیا که تر 800 پورې وو، دې ته بیا موږ وایو های بلډ پریشر. یعنی تر لیمټ چې کله زیات شي بلډ پریشر نو دی بیا نقصان دی. ډېر لو هم نه دی پکار. که چېرې بلډ پریشر تر 80 کښته شو، 80 ملي میټر هیچ جي که ډېر لو شو، بیا څه کېږي، بیا د بلډ رفتار چې کوم وي، د وینې چې کوم رفتار دی ستا په ارټریز یعنی په رګو کې، هغه څه وي ډېر لو شي. ستا چې کوم مخصوصه سیلز وي نه، هغو ته خوراک رسایي نه کېږي، نو په دې په وجه سره د کوم چې لو بلډ پریشر دی دا هم ډېر نقصان دی. صحیح دی. ستا جسم پورې دا ډول دی چې ستا په جسم کې چې کوم څونه هم سیلز دي. صحیح دي. یعنی ستا د معدې سیلز دي، د سکین سیلز دي، د پښو د لاسو د هر چي سیلز چې کوم وي، دا ستا جسم دوی لپاره یو فیکټري دی. یعنی یو فیکټري وي، خوراک ورته تیاروي. صحیح. دا خوراک چې وي د وینې په ذریعه هر سیلز ته ځي، د بلډ په ذریعه. نو کله چې د وینې رفتار سلو شي نو دا خوراک چې وي هغه بیا هر سیلز ته نه ځي نه، نو په دا وجه لو بلډ پریشر چې کوم دی هغه هم نه دی ټیک. صحیح.
انه بالهلا الدنيا كافيه شي ما درتها هو الشي بلاد بريشر ستواي سيد ان شاء الله په next group کې به د دې په causes په symptoms په treatment په base کو نو بالهلا الله حافظ